په پروګرام کې سیمایز خبريال راحت شینواری صاحب د کوم چې ډیر زیات معلومات هم لري او خپل هم د حال خبر دي، نو هغه څخه نظر اخلم او پروګرام کې ورته سلامونه او ډیر هرکلی راحت صاحب زما غږ اوري. ډیر مننه، خوشاله شئ. تاسو ټول ټیم ته سلامونه کوم. علیکم سلام راحت صاحب. حادثه د تاسو راته دا ووایي چې آیا سناسته پاسته شوې د مسلې لپاره تیر ورځ هم چې د یو امن لاریون په نوم یو پروتست شوې د دغه پړون هم ووایي راته. اول خبره خدا ده چې لا تر دې د می تورخم چې کومه پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ لا تر دې د می بند ده او پرون خو خبره دا و چې اولس بیدار شو او لاریون یو کو چې هغه کې ځای چې کم ځوانانو او کونسلرانو او دا غوښتنه وکړه چې باید په افغانستان او پاکستان کې مونږه امن غواړو، د لار د خلاص کړی شي، مسافرو ته تکلیف ته، تجارانو ته تکلیف ته او دواړو هیوادونو ترمنځ مونږه تاو تاریخواله نه غواړو. دا صحیح ده چې په کور کې وایي چې یو دوه لوخي هم سره جنگيږي، خو دې هرگز دا مطلب نه دی چې لارې وتړل شي، نو جګړې بم راځي او بدی بم راځي، خو باید چې لار کولاو شي. تر سوچ د کې ناستلو یا مذاکراتو تعلق لري، نو مونږه بدقسمتي دا چې کله د 8 سپتمبر باندې تورخم کې د پیښه دواړو هیوادونو ترمنځ وشو، موړه جګړه وشو، نو هغه دوران کې شپې بس یو بل قوت وزور ته وای ماغه په چترال طرفه فائدہ تر وخت نو چې کې مرګ جوب لډیر وشو، نو پاغه باندې لګ د بارډر بندیز چې لګ ډیلې شو. پاکستان چې کوم خارجه وزارت تیاغي باقاعده افغان سفارت ته د احتجاج وکړ چې یاره موږ په دې باندې ناراضه یو، خو به هر حال دواړو نن خبرونه دادي چې افغان سفارت هم دا خبره ومنله چې موږ به خپل طرف ته کوټلې ګامونه پورته کوو او پاکستان هم دا خبره باور ورکو چې ان شاء الله بارډر به تر کولاو شي، خو ټایم یې نه خولو چې کله به کولاویږي، نو امکان دی چې نن هم کولاوي دي شي، سبا هم کولاوي دي شي. خو خبره ده چې دواړو اعلی چارواکو ترمنځ چې کوم انګریزي کې وایي ایکسچینج اف انفارمیشن سره وشو. بالکل ډیره زیاته من راحت صاحب د لکه غواړم چې د دې پاړون هم لګرنا واچوي کوم افغان ماشوم چې مړ شوی وو، البته سناروغي و ورته د هغې جسد تیر ورځ پورې هم هلته سرګردان و. آیا اوس هم هغه کورني شته یا هغو ته لاره خلاص شوې؟ ما ته څومره معلومات دي لاره هیچا ته هم نه خلاصه شوې، څوک هم نه پریخي، یو مریض هم نه پریخي او داسې قسمه هغه لپاره خصوصي ځکه هغه نه شوی چې لاره کې چې څومره موټر وټولې واپس کې، څومره امبولانس وټولې واپس کې، چې څومره سکینر وټولې واپس کې، نو ما خیال دی چې یو قسم نه پریخي. هلته چې څومره مسافر دا محال دي، آیا داسې کوم ځای شته ورته چې شپه تیرې کړي ځکه چې کېدای شي چې بیرته خوراتی نشي؟ نه، سرکاري سطح باندې لبد مرغه هیڅ قسمه استوګ نه ځای نشته، خو ځای خلکو په جماعتونو کې، په حجرو کې او په کورونو کې پناه ورکړي دا او په لوړګي سرای بازار چې کوم مرکز دی هغه کې پراتی دي روټي بندوبست مرته کې، چونکه مونږه قبایلی یو، مونږه پښتاني یو، ملمستیا مونږه یو لوی جز دی د پښتونولۍ، روټي مرته ورکي او هغه مرته ورکي. دین علاوه چې کوم ټرک ډرایوران دي هغه په سرکو باندې ولار دي، لوکل چې کوم کورونه نږدې دي بلندي کوتل کېنټ او په خیبر څخه خېلو کې هغه ډرایورانو لا هم روټایم راوړي او به مراوړي دا بندوبست ولا کړی دی. او نن زبدا فائدہ واخلم چې پاکستان کسٹمز هم نن تازه ډیټا شیر کړی را چې هغه کې داخلي چې په 13 ورځو کې تورخم بندیز لوجه 2.4 میلیارډ ډالر نقصان پاکستان ته شوی دی او همدارنګه 70 میلیونه ریونیو چې کوم نقصان دی د افغانستان ته شوی دی. نو دا ډیره د پریشانه خبره ده داسې ملکونو لپاره چې وړاندې نه پاکستان هم خساره کې روان دی، افغانستان هم خساره کې روان دی او دا یو ذریعہ ده چې بارډر د لارې دونه غټ تجارت کیږي چې دا ټول کراجمه کړي 2.4 نو په 4 ورځو کې 8.1 میلیون ډالر نقصان دواړو غریبو هیوادونو ته شوی. نو زه هم چې دا لوی نقصان دی، باید چې دواړه هیوادونه دی باندې سوچ وکړي چې مونږه غربت ته یو طرف ته IMF نه غواړو، بل طرف ته UN نه غواړو، نو په کار نه ده چې دغه لار مونږ ته چې کوم سونه کان دی د خلاص شي. نو دا ډېر لوی فګرز دي او ډېر افسوسناک خبرونه دي چې 8 میلیونه ډالر نقصان مونږ ته شوی افغانستان او پاکستان دواړو ته. نو باید چې دی باندې فکر وشي، ولسته هم نقصان دی، هیوادونو ته نقصان دی او ولس غواړي چې لار کولاو شي. تاوتری خواله راځي نو هغه لپاره پښتونولي را جرګه کینی او یو په ټیبل باندې راشي، نه دا چې څوک ټوپک راوخلی او دځه وکړه. بالکل راحت
راحت صاحب ډیره زیاته مننه. ډیر مهم موضوع تاسو را سره شریکو معلومات هم. یو لا اورستی سوال به تاسو نه وکم د جرګې خبره تاسو وکاو ماته هم تیر ورځ چا ویلي چې جرګه هم په تورخم خواته کوم ځای کې شوی دا رښتینی دي که نه؟ سرکاري توګه باندې داسې څه جرګه نه شوي خو که په وروستیو کې تاسو وګورئ دا پیله ځل نه دی افغانستان او پاکستان ترمنځ څو وارې په دې تورخم لیکه باندې دا رنګې ناخوشګوارې پیښې راغلي دي او بیا قبایلي لویې جرګې چې هغې کې نوموړي مشران هغه تللي دي کابل کې ناسته پاسته کړې ده او جرګې د لارې دې مسلې حل راوتلی دی او لاره خلاصه شوې ده. سرکاري توګه باندې هېڅ قسمه جرګه نه شوې خو موږ له دا خبرونه راغلي چې په ننګرهار ولایت کې ځایي مشرانو هم هلته چې کوم افغان نن سبا چارواکي هغوی ته ویلي چې باید چې درګذر سره وشي او پاکستان ځوانانو خو وړاندې نه مطلب پرون پاسون کړی دی نو دې خبرې ثابته شوه چې دواړو کرښې دواړو طرفه خلک غواړي چې دا لار د کولاو شي نو دا بالکل ته ایز ا جرګه کنسیډر کولی شي دا پاسون هم او هغوی غوښتنه هم. ډیره ډیره مننه راحت صاحب. خوشحاله شئ. ښه وخت ولرئ. الله په امان.